اخر هغه وشوه کنه چې کومه خبره عمران خان کړې و جی شهباز شریف حکومت ختمېدو نه پس د خپل پلار وطن لندن ته ورسېدو جی چونکې پاکستان خو دی وطن دی نه دا خو د لندن دی ځکه پاکستان کې خو بغیر د حکومت دی وخت نه تیروي د حکومت چې ختمېږي دی لندن لځي پاکستان کې دی څه کوي پاکستان ته خو دی الله راځي چې زمونږ بېوقوف غونډې خلکو باندې دی خپل حکومت وکړي او زمونږ خزانې لوټ کړي پس 15 میاشتو کې د 15 میاشتې حکومت په وطن باندې کو 18 کرب قرضې دی راغوستي دي په دای باندې اف ای ولا هم انویسټیګیشن شروع کړی دی په اربونو روپو کرپشن کړی دی شهباز شریف ونن لندن ته رسیدلی او خپل رور سره ملو شوی چې یو ځل مې د لبیا د پاکستان عوامو والو را پنجه کوي بل سره ډېر په خوشحالي ملو شوی خیر په دې خبره کو نور هم ډېر خبرونه دي تاسو حواله سره خبرونه شریکوم خو خیر نه دي زمونږ د غریب عوام د پاره خو نه دي او دغه سیاستدانو د پاره خو دي او قسم له دا خبره عمران خان ګوره ډیره مخکې کړې وه چې دا خلک به صرف حکومت ته پاکستان ته راځي او حکومت پکوي او واپس پځي د شهباز شریف د تیښتې وجه دا هم ده چې سپریم کورټ ورپسې فایلونه کولو کړي دي تاسو له معلومه ده چې کم دی مخکې بلونه پاس کړي نیب ترمیم بل دی کړی هغه بل چې پاس کړی هغه ورپسې مطلب سپریم کورټ دوباره کولاوی جي بل نواز شریف وطن ته واپس نه راځي او بل شهباز شریف تښتېدو او دا به تاسو ته په دې ویډیو کې پته ولګي چې شهباز شریف ولې د پاکستان نه لاړو او ولې لندن ته وتښتېدو دا به تاسو سره اوس په دې ویډیو کې مکمل ایکسپلین کوم جی شهباز شریف نن لندن ته ورسېدو او وی چې مصروفیاتو سره مشرور نواز شریف سره ملاوېدل غواړم شهباز شریف ځکه لندن ته لاړو چې نواز شریف واپسي الریډي نشته نواز شریف خو پاکستان ته اله به دی راځي چې واپس خدمه کاده حکومت راشي او نواز شریف له ټولې لارې صفا کی نو اله به نواز شریف پاکستان ته راځي کې نیاسې په هغه باندې وکاله کېد دی جی وکاله کېد به دی تیری یو قسم له نواز شریف چې کم دی مفرور دی د په لندن کې جون کوي جی مخکې وره جی تاسو ته یاد دي مخکې رانا سن الله ویلو چې نواز شریف به واپس راځي او هغه ته ګارانټي ملو شوې ده نواز شریف اصل کې سزا یافته مفروض جی او رانا سن الله ډېر ټوپونه وال چې د کلاده حکومت راغو چې نواز شریف واپس روان دی واپس په ډېر زر راځي چونکه دی خدا خیال او چې خپل کیسونه موسم ختم کو اوس په د نواز شریف کیسونه هم ختم کړو نواز شریف ته بلاره اسانه شي لکه د ملک نه داسې دغه جوړ کړی چې بس هغه ویشنه تالان ته جوړ کړی چې دا خو تالان دی بس دی مونږ خلک زمونږ نه ټوله ورانه ده بل وره جی بل سپریم کورټ جج عمر عطا بانډیال ویلو چې هله به ریټایر کېږم چې دا ضروري کیسونو فیصله وکړم کیسونو کې د عمران خان هغه درخواست هم دی چې کله پی ډی ایم نیب کې ترمیم وکړو او خپل کیسونه یې ختم کړل نو عمران خان په سپریم کورټ له ډایرکټ لاړو هلته درخواست جمع کو چې دا ملک سره ناجایزه ده چې دی په نیب کې ترمیم وکړو خپل کیسونه چې کوم دی د کرپشن کیسونه هغه دی معاف کړي څنګه معاف کړي په نیب کې داسې ترمیم کړو چې د 50 اربو کو 50 کروڑو چې هغه نه کم کرپشن نه کنه دی فګر کې زوز غلطیږم چې هغه نه 50 کروڑو د ماخیل 50 کروڑ نه کم کرپشن به کرپشن کې نه کاونټ کیږي په هغه سړي به کیس نه جوړیږي چې چا 50 کروڑ نه کم کرپشن کړي کروڑونه خدای له ارزښتکاري نه جي مخکې وړی چې په کومه ورځ دا ترمیم کل عدم قرار شو نو پی ډی ایم خیر نشته چې کله هم د جج کم زمونږ د سپریم کورټ جج دی عمر عطا بانډیال چې کله هم د نیب ترمیم بل هغه کل عدم قرار کو نو د شهباز شریف او ورسره د پی ډی ایم خیر نشته جی کچره جج عمر عطا بانډیال دا بل کل عدم قرار کو نو شهباز شریف تم پته راکړه دا بل کله هم کل عدم قرار شو نو خیر می نشته او کادر سے پکڑ کر گسیٹ کے لے جائیں گے دغه حساب د پیش نواز شریف هم 7 کاله سزا پینډینګ پرته ده چونکې په هغه 9 کاله سکیت خطر دی خو هغه کیت په پینډینګ دی کله هم پاکستان ته راغلو نو 9 کاله سزا به ورته ملاویږي خو کچرې د حکومت نیجی بل پیپلز پارټي هم نن انتخابات سلسله کې د عمران خان موقف سره حمایت کړی دی عمران خان وایي چې الیکشن دی وشي او دوی هم وایي چې الیکشن دی زر تر زر وشي دی له پته راکړه چې نگران حکومت په ملک باندې ډېر کېناستو ډېر ټایم لې په ملک باندې سټې وکړه نو د پی ډی ایم خیر نشته جی په ډېرو خلکو باندې کیسونه جوړیږي وا پیپلز پارټي کې مسلم لیگ نون کې اور بل خبرې ډېرې د خو سپینې خبرې بیا زویم نو بیا به خلک خپه شي سپیشلی د څومره جوماتونه دی سره یو ځای شوي نو دا غله دی له معلوم نه د څومره کرپشن اوس کړی دی او تښتېدلي واپس لندن ته لاړو نو چې زوس ګوره چې زوس ماله یو کس معلومه چې د فلانې غل دی او زه هغه سره مرګتیا کوم نو خو زم غل شوم که نه زم منافق شوم یو قسم له قوم سره منافقت کوم یو قسم له زم غل شوم نو څومره جوماتونه دی سره ګوره یو ځای شوي په دې پی ډي ایم کې نومونه یې زه نه اخلم او کوس یې زه نومونه اخلم نو بیا خلک لګیا کېږي او بیا په تصویر درله کراسم راکاږي چې دا غورې د خبرې کوي او د پلاني پسې خبرې کوي او د ډنګلي پسې خبرې کوي نوم یې زه نه اخلم خو ګوره چې یو کس له پته چې دا کس د ملک
تبعی کوي دا کس غل دی حکومت په او خو ول معلومه مې چې اوس یو کس سره زه ناسته پاسته کوم نو ماله به د هغه د هر څه پته لګي که نه چې دا کم کیټګرۍ والا سړی دی نو دی له ښه پته را اوس لکه نومونه زه د یو پاټه یم نالمه خو دی له ښه پته را چې دا کسان غله دي او بیا هم ورسره ګوره یو ځای شوي او د یو قسم له ابتیره جوماتونه را یو ځای کړي پوه شوې نو به ډېرې ډیپ کې نه ځو هوښیار خلک په پوه شوي د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام